شیخ سعدی د یو نواب مېلمه شوی نواب ولا روټۍ وکړه ډېره لویه روټۍ نوابانو روټۍ خو خدای دې ورباندې وخورئ ډېره اعلی چې روټۍ وخوړه نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سعدي څه مزه یې وه نو دی ورته وایي چې های نان شیراز زما د کلي روټۍ چې ده که نه د هغې ډېر لوی خوند سبا نواب ورته بیا روټۍ وکړه چې بیا یې وخوړه ویل صاحب نن یې څه خوند و نو دی بیا وایي های نان شیراز نواب وایي چې دا دی په شیراز کې څه خوري نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زور نو آیت تمام کړو چې روټۍ وخوړی شو صاحب نن خو به څه خوند و دی بیا وایي های نان شیراز نواب دې غرکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري زما بنیاد وته چرته مرزان او چرګان او ایله او اوسه دا ټول مې راټول کو دی وایي های نان زه چې زه کله شیراز ته رالم د ته کور او کلی به ګورم چې دا دی هلته څه خوري څه زمانه پس نواب راغی شیراز ته تپوس یې وکړه چې دلته د شیخ سعدي کومه بنګله ده خلق ورته ویل صاحب د هغه خو بنګلې بنګلې نشته هغه پټي کې یو جونګړه غوندې ده دې کې اوسېږي جونګړه کې ورغی دروازه کې ودرېده د وښو جونګړه ده دروازه کې आवाज وکړو چې سعدیه شیرازیه نامت بسا ورته نواب صاحب تا څه وویې پلار مې کور کې نشته هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم اوړه لوري ورته وایي دا ووایې چې سعدیه شیرازیه نامت بساست نامه یې بسته چې سړی اورېدی کور یې د لیدو نه دی ماشومه ورته څه وایي پلار مې نشته خو د دې خبرې جواب واوره نواب صاحب قافله رفتن زما هم میرم قافله رفتن زما هم میرم از برای چند روزی خانه بس ورته نواب صاحبا دنیا ټوله لاړه او مونږ ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب په ژړا شو ورته وایي بچیه ته لږ بیا ووایه ورته وایي قافله رفتن دما هم میرم از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب دنیا ټوله لاړه مونږ ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب ورته وایي ما ته د یو لوی را یاد راتازه ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه و نیمه شپه ده په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی یو سړی پاس ګرځي په کوټه ابراهیم ابن ادهم आवाज کې څوک وی صاحب غویانو والا ما غوی رانه ورک ورته د خدای بنده دا د بادشاہ محل دی دلته سړی نشي راننوتی غوی کوم ځای راغو بیا غوی پاس په کوټه کې ورته ښه دا د بادشاہ محل ته سړي نشي راتلی وی نه وی غویان هم نشي راتلی وی نه نو که دې محل ته غوی نشي راتلی او سړی نشي راتلی که نه جي دومره لویه پابندي ده او ما ته وایي چې دلته غویان لټې نو تم پروت په پالنګ کې आवाज کوي چې زه خدای لټوم نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملایي بادشاہ وی ښه ټوله شپه یې ویښه تېره سحر دربار ته راغی ناست پریشان دے دماغ
امغه سره چې د شپې د غویانو والا په شکل کې راغلی او سهار د اوښانو والا په شکل کې راغلی او تر ګرځي سیندري ته تپوس کوي چې څه ګورئ وی جي اوښ رانه ورک دی خدای بنده ته بادشاه ناست دی وزیران دي دربار لګېدلی ده دلته اوښان لټې وځه ابراهیم ابن ادم دننه واورېد ویل علیا دننه یې راولئ وی نیو دننه یې پېښ وی څه لټې کاکا وی صاحب اوښ رانه ورک وی کاکا تاسو سسری خو نه دی چې اوښان پکې راځي وی جي معافي غواړم څه عرض کولی شم دا په کولو غوږونه اوري دا زما دا هلکان یې اوري دا دغه سرونه هم چې پرېښي دي لیډیډیانې شرمېدلی ملک شو زمون پرتګیستلی مخ شو زمون ښځې او سړي ټول په شرمونو شرم سړی چې سهار را پاسي وایي خدای دا څه بد دې را سره کړي دي چې ښځه وی ډېر بخوي سړی چې په میکاپ شروع وکړي ښځه غریبه لس میله هم تلي چې د ده میکاپ نه خلاص دا ملک تباه دی دا ملک د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ پاکستان ټول عمر د پیرنګیانو جوکر ملک پاتې شي جوکر تاسو خپل تهذیب نشته د انګریزانو سرونه به ګورئ نو هغسې سر به جوړوئ د انګریزانو جامې به ګورئ نو هغسې جامې به اغوندئ د هغې غوندې پتلون به اغوندئ د هغې غوندې بوټشت به اغوندئ خدای په قهر اخته قوم تاسو خپل تهذیب نشته ستاسو لباس نشته د سر ویښته په تاسو کې فیشن نشته پیغمبر درې قسمه سر پرېښی دی وفرا او لما او جمعه درې قسمه غوږونو تر نیمه د غوږونو تر پیسکو او تر اوږو زلف والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دی زما اے محمد استا پدی خیستا مخبان لئی واللیل اذا سجا اوستا پدی تور زلفو چپو گوی خوری کی او تورش پجوڑ کی یو کلی چې دا ویلو چې زه بیا لاړم دا کلی امام ویلو دا چېرته تفسیرونو کې نشته تفسیرونو کې دا نشته اوس ملیانو نمبر خو بو یوړو چې ګورې د اردو تفسیر به ورته نو ملا په لاس کې چې د اردو تفسیر وګورئ د 60 نہیں سے اور میګ ولتا هو ملا د اردو تفسیر سره څه کار که په عربي نه پوهېږي تاړو ملا نه خره ورته والی چې پټو ته پې سره چلا تاسو پوه شوئ په خبره باندې چې ملای د هغه په ډیکس باندې به د عربي تفسیر کړو اردو تفسیر به ته ولې ګورئ والضحى والليل اذا سجى دا ترجمه چې ما وکړه دا چا کړې دا علامه علوسی کړې ده روح المعانی کې وګورئ د دې صورت په ضمن والضحى ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اے بشار النبي صلى الله عليه وسلم زما عزیزان ابراهیم ابن ادم ته وایي زما څه غواړم څه عرض کولی شم وی چې وایه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و وی زما پلار وی هغه نه مخکې څوک و وی زما نیکه و وی اوس څوک دی وی زه یم وی تا نه بعد پته نه لګي که زما زوی و خو وبه کړي بل چا ته به لاړ وی نو سری څه ته وایي د سری تعریف وکړه سری وایي دې ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوي وله راشي
निकल दिलाड़ो प्लार गिरा गए, प्लार दिलाड़ो तरागले, तब हम तिनन सभा किलार से बल बवल राश दासरे दा दरबार न वे दासरे ओ बादशाह बंद कई दरबार वाले साहब बंद की थोड़ा में क्या रहा दरबार बंद से बादशाह को तलाड़ू सगूरी जगदप पालन के ददवीर जफरा करा नौकर ख्याल कई च बादशाह और वीर जे संगदा जरूरत को च बादशाह पर पालन के समला नो लखता रवागस्ता यो तो लखते हुआ अविंद चरा पासे ना डेरे हो खंदल बेहो जड़ बादशाह दलास में उनी हुआ खुद जड़ल जका माओ हले न दाऊद खंदल वाले बादशाह ताखपल कारों को माखपल कारों को साखपल कार कवा वेदा हल बोए वरते बस तावा हलमो माओ खंदल तो माखपला फखजा लार लंडावा तो ख्वाब गुलामानुम बादशाह सरा आकर के खबर कोले नन्नूंगा तो अखबारों में कि बता सुगोरे जब तेरा वजीर पर दौरा तो नहीं करो और 40 और कई नुरागिरी वाला और तवला आगत गुरु नागा और कैसे आखले चिंगे नहीं मेरी हाल का खुला टोला का खुला मार्ग पनारा बंद शाह गला अगर तक कतली मुझी कदर ते वो कता न खुला चिंगा कदा वही 40 वर्षांचे उजाडमा वर्षांचे उजाडम तिना दिन इस्लाम वाडमा चाहते हुए नील ज्यादा बादशाह तो जा कारकवा वे ना बच्चा हल बवे वो चलो बादशाह बडेरे जमाने नमेदार महान फजल के चिदा पालंग दा डबल बेड चे बादशाह पके सर नगून फ्रूट भी और बेगमय खूबूना पके कई चे ददी मजा पसंद गई दडेरी मुदील नमेदार मानो नंदागार मानो तो मजा में द पालंग वागस काजल में खुशाल शो जकबे ओ हद वल दाऊदी जड़न वाले वला बादशाह उन्हें जड़ल जकान चिपदी पालंग के मालस मिलट तीर कर पदी पालंग के मालस मिलट तीर कर माला को दुम्र सजा मिला उषवा ए खुदा च सूक्ष्म की प्राती चाहुई लब तुम्र सजा और करे अल्लाह इन ज्यादा बादशाह लेगा खबर हो कच पकड़ के वर्ता दर्द वो भी कहीं चलता वो भी कहीं तस्वीर को आसान शेर दे गिर अपने खुलम आसान कार दे कंधे पर सब सारा मगल मगल चितौर दाग की जोशी दाम आसान कार दे ग्रान कार से दे ग्रान कार तस्बीह पलास की पुजुमात की किलास्तल खुखन कई तस्बीह पलास के पुजुमात के किलास्तल खुखन कई लेकिन तुरा पलास के मैदान के उधरी दिल डेर खन कई डेर ग्रान हक वैल और दिया चाहता हक वैल के दस दे दी वही दे दो हनो याई पके अगत हक वैल दाडेर ग्रान जो दिल होड़े रसान कर दे हो कोटाने की के ना
او خلق بوئی چې دا پیر صاحب بیګا د شپې اندام پروت او صاحب د دې کوټې نه پیریان هم ولتل او راتل نو دا بیا دومره جاهل قوم هغه به لکۍ دي چې دا به نه ګوري نه غوږ او نه سپېږمې خو روان تاسو پوه شئ